پیډ مارشل آصف منیر خو چې کوم راغلی نو ډېر ښه کارونه شروع کړي دا جنګ چې هغه ته هغه کومه کارکردګي وښوله نو لکه دا زموږ دپاره د فخر خبره ده او خپل کار کې ښه ټیک ټاک روان دي ښه ټیک ګیا دي لکه چې اوس د دې 13 ورځو کې څنګه افغانستان د شخړه رااله او خپله کارکردګي وښوله په باډرو پراته دي دلته مختلف مقاماتو باندې زموږ د سکیورټي لپاره لګیا دي خپلې هلې ځلې کوي نو کو دا سپاهي نوالو د آرمی چیف د پیډ مارشل پورې چې کم دي د باقاعده زه وایم چې دې وخت کې همدغه قیادت دی دغه ادارې دي چې د ملک چې کم دی هغه حفاظت کوي او دغه کې هغوی همیشه مصروف وي نو بالکل د دې نه دا ثبوتېږي چې کم ملک کې آرمی ادارې چې کم سپورټ نی یا یو دغه متحد نی نو هلته چې کم دی هغه حالات چې کم دی امن او امان صورتحال کې چې کم دی دغه نه راځي نو دغه به زما یو پیغام دی خلکو ته چېرې رایوځای شي د پاک آرمی څنګه چې انډیا تاسو کتل چې ټول خلک د آرمی شانه بشانه ولاړو د دغه ملک خلاف چې کم دی جنگ وکړو دغه کې پته حاصل کړه دغه شان افغانستان حمله باره کې وګورو نو دغه زه وایم د ماته دغه لګي چې په پاکستان کې هم دغه سکیورټي فورسز دي چې دوی قرباني ورکوي او د دې د بدولته چې کوم دی د ملک آباد دی څومره 15 کاله د موږ څومره په ضلالت کې تېر کړه د کې پی کې د عمران خان د وجې نه نو داسې بل حکومت موږ لا اوسه پورې دومره ګراني نه لیدلې هر سړی په خپل ځان باندې اخته دی جي چې څه به کېږي او څه به کېږي خپلو بچو له څوک د 10 روپو څه وړی نه شي دومره ګراني ده او بره خو کارونه خو د الله طرف نه دي خو د عمران خان د وجې نه چې الله رب العزت دا په موږ یو آفت مسلط کړی دی په دې نه د موږ خو د اخلاص کې انشاءالله تعالی زموږ کې بي کې مخکې لاړ شي پیدا وکړي رجي وعدې خو داسې ټولو وکړې د دې نه مخکې د پور صاحبونو هغه څه وکړه هغه 400 لپاره هغه څه کوم ماته یو خبره دی هغه داسې ظاهره کړي چې یو ما د دې اعلان کړی په دې باندې تفصیلي کار چالو شو راغې جلسه وشوه تاوانونه وشو کې پي کې پیسې غر کې شوې خزانه خالی شوه او بس هغه لاړ واپس په خپله کرسۍ کې نصبې دا صرف د تشې خولې هوا باندې خبرې دي چې بس هغه وکړې بس خبره ختمه شوه